بزرگان محترم، ما تیر جمعه ستاسو په وړاندې د ذوالحجې چې دا کومه لومړنۍ عشره ده د دې فضایل د ستاسو په وړاندې ما بیان کړي وو او بیا ما ویلي وو چې په دې کې الله جل جلاله ډېر لوی عظیم عبادتونه یو ځای کړي دي او په هغه ټولو عبادتونو کې بیا لوی عبادت دا قربانی ده. قربانی یوازې زمونږ او د ستاسو په دې دین کې نه ده، بلکې قربانی دا رواج دا هغه د آدم علیه السلام د وخت نه را روان دی چې د الله پاک په نوم باندې څاروي حلالول دا هغه د آدم علیه السلام د وخت نه را روان دی. آدم علیه السلام الله پیدا کړ، بیا هغه د پاره د هغه بیبي د کشت پختۍ نه پیدا کړه. الله جل جلاله دا نسل انسانی زیاتول غوښتل چې دا انسانیت دې زیات شي، نو بیا رب ذوالجلال د انسانیت د زیاتوالي د پاره داسې ترتیب برابر کړ چې آدم علیه السلام او د حوا بیبي به په یو حمل باندې دوه بچي کېدل، یو به الک و بله به جینۍ وه. بیا چې دا دویم حمل به الک او جینۍ پیدا شوه نو دا به سره په خپل منځ کې داسې ولکه چې د ترونو بچي د تره لور د تره زوی سره نکاح کېږي نو دوی به سره په خپل منځ کې نکاح کېده. نو قابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوه خور د هغه انتهایي ښایسته وه او حابیل سره چې کومه پیدا شوه نو هغه دومره ښایسته نه وه. قابیل وی چې زه به د خپلې خور سره نکاح کوم او حابیل وی چې نه ته به زما خور سره نکاح کوې او زه به د ستا خور سره نکاح کوم. په همدغسې انداز باندې د دوی سره په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو. هغه اختلاف او مقدمه دوی آدم علیه السلام ته وړاندې کړله. آدم علیه السلام ورته ویل چې واقعي حابیل په حق دی او قابیل په نه حق دی، خو بیا هم هغه دا خبره ونه منله. نو ورته ویې چې زه تاسو قرباني پیش کړې چې اور راغی او د چا قرباني اوسې زره اوچته کړله نو باز د هغه خبره وربټېږي او چې د چا هغه پاتې شوه د هغه خبره به غلطه. قابیل زمیندارو او د الله شان یا زمینداران لږ شما نه وي لکه ځان چې واره. نو په دقې بنیاد باندې حضرت صاحبه هغه څه لږ شان غنم را واخیستل او د الله پاک په نوم باندې یې کېښوستل او حابیل د ګډې چیلې سره ولې نو هغه یو زبردست ګډ راوسته او د الله پاک په نوم باندې ذبحه کړ او بیا قربان شم غواړو دعا وکړه چې څوک په حق یا خدای پاک دغه قرباني قبوله کړه. نو د اسمان د اور راغی سپین اور به او د حابیل هغه ګډ او قرباني ځان سره اوچته کړله او د هغه بل هغه همداسې پاتې شوله. و حضرت صاحب قرباني هغه د آدم علیه السلام د وخت نه را روانه ده چې آدم علیه السلام صلبي بچي دا د ګډ قرباني پیش کړې ده کونې ده پیش کړې. دا قرباني زمونږ او د ستاسو په دین کې یوازې نه ټولو دینونو کې همداسې ده. بیا تاسو وکتل چې د اسماعیل علیه السلام په هغه فدیه کې هم قربان شمه ګډ راغی. زه د هغې بیان به انشاءالله د اختر په سهار باندې به زه بیا د هغې په باره کې تفصیل کوم. نو هغه وګوره ګډه لار پرې شوه. همداسې دا خبره روانه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله مبارک په بیا قرباني کوله چې مدینې منورې ته هجرت کړی بیا رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښوستې تر دې پورې چې د امت د سر نه به هم قرباني کوله چې دا یو زما او دا یو زما د امت د طرف نه. نو دقسې بیا د حجة الوداع په مقام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سل اوخان د الله پاک په نوم باندې ذبحه کړي. درې شپېته اوخان د په خپل لاس مبارک باندې ذبحه کړي.
او دا باقی پاتې ودېش بخان دا علي رضی الله تعالی عنہ ذبح کړي دي. درې شپېته اوښان چې کومه پنځه شپږ بخان به ورته رامخې ته کول. هره یوه اوښه به د بلې نه مخکې کېدله چې زه د رسول الله مبارک په نوم باندې ذبح شمه. هره یوه به رامخکې کېدله چې زه د رسول الله مبارک په لاس باندې ذبح شمه. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیمه معجزه الله پاک ښکاره کړله. وا چې څاروي خپلې قربانۍ او ذبح ته راوړاندې کېږي نو پته ولګېدله چې دا د عادت نه یو خلاف شی دی او د عادت نه یو خلاف شی ښکاره کېدل داسې انسان نه چې هغه مدعي د نبوت وي دې ته معجزه ویل کېږي او که مدعي د نبوت نه دی بیا ورته کرامت ویل کېږي. و حضرت صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر دی نو حضرت صاحب چې کومه ده دا د هغه یو معجزه هم شوله. بیا زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک هغوی چې صحابه کرامو رسول الله مبارک نه تپوس وکړه ویل چې ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا کمې قربانۍ چې دي دا څه شی دی موږ دا څاروي راونیسو او حلال یې کړو دا موږ ولې حلالو. رسول الله مبارک ورته بیان فرمایي سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د بابا جان د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه را روانه ده. دا د هغه یو طور او طریقه ده. هغه باندې الله پاک ډیر زیات امتحانونه راوستي دي او یو لوی امتحان په هغه امتحانونو کې ذبح د خپل بچي وه او بیا تفسیر انشاء الله را روان دی. حق سنت ور باندې الله پاک راجندې کوي په دې باندې. دا زید ابن ارقم وایي چې موږ رسول الله مبارک ته وی چې وما لنا فیها یا رسول الله زموږ دپاره په دې کې به څه میلاویږي. رسول الله مبارک راته وی چې بكل شعرة حسنه په هر وخت باندې به الله پاک یو نیکی ورکوي. داود علیه السلام الله جل جلاله سره راز کو. الله پاک وی چې یا خدای پاکه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت آخري امت هغه د ستا په نوم باندې قرباني کوي ته به هغې له د هغې په بدله کې څه ورکوې. الله جل جلاله داود علیه السلام ته وحی راولګله چې ای داود علیه السلام دوی ته به زه د دوی د څاروو په بدن باندې چې څومره ویښتان دي د هر ویښته په مقابله کې به لس نیکیانې ورکوم. دا داود علیه السلام د الله پاک ویلي لس نیکیانې. او بیا ورته وایي چې ای داوده تا ته پته نشته دا به د قیامت په ورځ باندې د دوی دپاره سورلی خلک به روان وي قربان شمه چې کومه ده په همدغه قربانۍ څاروي باندې به دا قربانۍ کوونکي سور رواني او د قیامت په هغه سخت ورځ ده کې به قربان شمه چې کومه ده په اسانه باندې به الله جل جلاله دې رسوي. نو زید بن ارقم وایي چې موږ ته رسول الله مبارک وي چې په هر وخته باندې الله جل جلاله یو نیکي ورکوي. صحابه کرام وی چې موږ ورته وی چې فسوف یا رسول الله دا وړې تا خو چې په وختو باندې الله پاک یو نیکي ورکوي په دې وړو باندې به څه میلاویږي. نو رسول الله مبارک وی چې وفي كل شعرة من الصوف حسنه الله پاک د هر یو وخته د وړې په مقابله کې د هر تار د وړې په مقابله کې به الله جل جلاله دا یو نیکي ورکوي. عزتمندو دا زموږ تاسو وګورئ د څاروي په دملا باندې څومره زیات ویښته دي و حضرت صحابه د هر ویښته په مقابله کې یو نیکي. دا یو عظیم احسان دی په موږ او تاسو باندې. حضراتو کو تاسو وګورئ زموږ او د ستاسو د دې امت دا عمرونه ډیر زیات کم دي. ولې 15 کاله دی په نابالغتوب کې تېر شول و حضرت صاحب شپېتو کاله بعد خو بیا څه عمر نه دی په دې میز کې سلوک شانته عمر دی. رسول الله مبارک وایي چې زما د امت عمرونه د شپېتو او د 80 کالو ترمنځ دي. اکثر خلک تاسو وګورئ څوک 60 63 65 68 په همدغه د شپېتو او د 80 کالو ترمنځ اکثر خلک قربان شو مسکه کې دا وفات کېږي. دومره لږ عمرونه و حضرت صاحبه چې کومه دا د امت ته میلو شوي دي. خو الله پاک دې ته داسې اوقات او داسې خصوصیات پیدا کړي دي چې قربان شم نور امتونه به
دا سفر په کلونو باندې شو کوی او دا د دې امت خصوصیت دی چې په لږ وخت کې دغه ثوابونه حاصلولی شي. الحمدلله دا زمونږ او د ستاسو دپاره ډېر لوی اعزاز دی. علي رضی الله تعالی عنه روایت دی چې کله یو سړی د قربانۍ څاروي اخیستلو اراده وکړي او دې هغه څاروي اخیستلو دپاره روان شي و حضرت صاحب په هر قدم باندې الله جل جلاله دته لس نیکیانې ورکوي، لس ګناهونه رجوي، لس درجات بلندوي. ګوره د یو څاروي چې دې اخرې قرباني میلې ته روان دی نو په هر قدم لس نیکیانې، لس ګناهونه رجیږي او لس درجات بلندېږي. ته وایه چې زمونږ خلک خو پیاده نه ځي، په ګاډي کې ځي، په موټر سایکل باندې ځي، په سایکل باندې ځي چې یو پیری ټیر تاو شه دا داسې ده لکه چې د یو قدم اخیستی، چې بیا یې ټیر تاو شه داسې ده لکه چې د دوه قدمونه اخیستی. په دقسې انداز باندې چې دی د عمرزو میلې ته ته، د زیم میلې ته ته، د نمبر میلې ته ته و حضرت صاحبان چې دی میلو ته دی ځي چې څو پیره د ګاډي ټیر تاو شه هغومره به الله پاک د یو ټیر تاوېدو په مقابله کې لس نیکیانې به الله پاک ورکوي، لس پې ګناهونه رجیږي، لس پې درجات الله جل جلاله بلندوي. هلته میلې ته ورسېدې نو حضرت صاحب خبرې اترې د جاري شولې په څو باندې خرڅې او چې دا خو د درېو لکو دی ته ورته نه لږه ګزاره وکړه. دا کمې خبرې اترې د دوانو کسانو ترمنځ کېږي و حضرت صاحب د اخیستونکي ته به الله جل جلاله دا هغه خبرې په تسبیحاتو باندې حسابوي. لکه چې سړی تسبیحات ویلي یو سره لاړ شه یو که چې په څو باندې خبرې اترې وکړه سره بل سره لاړ شي نو چې څو ورځې ته ګرځي دا ټول دی و حضرت صاحب په تسبیحاتو کې روان دي. علي رضی الله تعالی وایي بیا قربان شم چې کله څاروی دې خوښ شو او اخیستلې د هغې نه بعد د پیسې راویشتلې په حسابولو باندې د کړې چې پیسې دې ورکړې 1 روپۍ درته الله پاک په 200 باندې بدلوي. 1 روپۍ په 200 باندې بدلېږي. جي دا څه وړه خبره نه ده خو زمونږ او د ستاسو دا د دوکې سترګې کولو دي، هغه حقیقت سترګې لا پټې دي. و خانجه ګوله چې کله د حقیقت سترګې کولو شي بیا به موږ او تاسو ته پته ولګېږي چې دا 1 روپۍ په 200 باندې بدلېدل دا څومره عظیمه فایده لري. دا لس نیکیانې څه شی دی، دا لس درجات څه شی دی او دا ګناه څومره د نقصان والا شی دی چې الله پاک زمانه لس ګناهونه ورجول دا څومره پیدا ماته وکړله. خیر خدا زموږ او د تاسو سره اوس پته نه لګېږي ځکه چې د غیبو معامله ده. زمونږ وطن کې یوه ښځه وه هغې ته چا وویل چې و حضرت صاحبه دا دي دا دي دا دي دا چېرته دي دا وایي جنت کې دي. هغې به وایي چې ایمان خرې ورې ارمان دی دنیوګای. نو حضرت صاحب وایي ایمان خرې ورې ولې دا دنیا لږه نغده ده که نه دا موږ او تاسو باندې ډېره زیاته خوږه لګېږي او د آخرت که لویه ګټه وي هغه موږ او تاسو باندې لږه داسې سپکه سپکه لګېږي. وجه دا ده چې و حضرت صاحب هغه د مرګ نه بعد او بیا پکې لا محشر دی او دا دي او دا دي نو هغه موږ او تاسو ته پوره ګټه کار نه کوي. اصل ګټه او مقته ګټه ده. په 1 روپۍ باندې علي رضی الله تعالی عنه وایي و حضرت صاحب الله پاک به 200 باندې ورته دا بدله کړي. بیا د اختر په ورځ باندې څاروي ته د خپې وتړلې او حضرت صاحب راودې غورځاو نو چې راوادې چاو نو د 2 ځمکې پورې چې څومره مخلوقات دي دا ټول د ستا لپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې الله پاکه دته معافي وکړه د ستا په نوم باندې څاروی راوغورځوه دته مغفرت دعاګانې د ستا لپاره تر 2 ځمکې پورې چې څومره مخلوقات دي دا ټول د ستا لپاره څه کوي د مغفرت دعاګانې کوي. بیا دې چې ورباندې چاړه راښکله نو چاړې سره د هغې څاروي نه و حضرت صاحب وینه اوبهیږي چې وینې ورنه اوبهېدلې د هر ساس کې په مقابله کې الله پاک
لس فرشتے پیدا کی چې تر قیامت پورې د ستا لپاره هغه د مغفرت او د بخښنې سوالونه کوي چې خدایه پاکه د ده لپاره بخښنه وکړه. هسې ستا خیال دی په څاروي په میخ او په غوا او په اوښ او په ګډ او په چیلی کې څومره زیاته وینه ده د یو ساس کې په مقابله کې به و حضرت صاحب لس فرشتې الله پاک پیدا کی او تر قیامت پورې به د مغفرت د ستا دپاره دعاګانې کوي چې یا الله پاکه ویې بخښه، یا الله پاکه ویې بخښه. بیا چې د کله قرباني وکړله څرمن دې ورنه ویستله د هغې نه بعد دې بیا غوښې تقسیم غوښه دې درې ځایه کړله، یو د خپلو خپلوانانو دپاره، یو د خپلو بچو دپاره. دا مستحبه خبره ده، بهترینه خبره ده، ثواب پکې زیات دی. دا خلک چې قرباني کوي د غوښو دپاره نه کوي چې موږ یې دا غوښې وخورو او دا او دا. نو که غوښه خورې دلته ځان له 50,000 روپیو غوښه واله 50 ورځو کې نه شي ختمولی. نو څه ضرورت شته چې دا دومره 50-60,000 او لاک او 1.5 لاک دا د الله د رضا دپاره موږ او تاسو کوو. نو قربان شم غوښه دې درې ځایه کړله، یو ځل دې ځان له پرېښوستله، بل ځای دې په خپلو خپلوانانو باندې تقسیم کړله، بل ځای دې په فقراو باندې تقسیم کړله. علي رضی الله عنه وایي چې و حضرت صحابه چې څوک دا غوښې دا نوړی اوچتوي او خولې ته یې پورته کوي دی قربانه کوونکي ته به الله پاک دومره ثواب ورکوي، دومره ثواب لکه د اسماعیل علیه السلام د خاندان یو غلام د ازاد کړي په یوې نوړی باندې. څومره لوی ثوابونه الله پاک په د یو قربانۍ کې ایښودي. یو قدم سره څومره قدمونه دې واخیستل، 10 ګناهونه معاف، 10 نیکیانې میلاو شولې و حضرت صاحب 10 درجات بلند شول. د هغې نه بعد بیا چې کومې خبرې کوي هم په تسبیحاتو باندې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، په دې باندې الله پاک بدلوي. بیا 1 روپۍ په 200 باندې ته بدله شوله. بیا چې دې را وغورځوله نو ټول مخلوقات د ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې حلاله دې کړله د وینې یو ساس کې ورننه الله پاک د ساس کې نه 10 فرشتې پیدا کړي تر قیامته پورې د ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. دا چې د غوښه چاله ورکړله فقیر لا مسکین لا خپل لا رشته دار لا هغه نوړی پورته کوي. د یوې نوړی په مقابله کې الله جل جلاله دومره ثواب درکوي لکه چې د اسماعیل علیه السلام د خاندان د یو غلام آزاد کړي. څومره لوی اجرونه الله پاک په دې کې موږ او تاسو ته ایښي. بل رسول الله مبارک بیان فرمایي چې کله د قبرونو نه دا مړي راپاسي نو الله پاک په فرشتو ته وایي چې ای زما فرشتو دا خو زما دا مخلوقات زما دا خواږه انسانان دا خو پیادت لو باندې بلد نه دي، دوی دپاره تاسو سورلی حاضره کې هغه سورلی چې دوی کومې قرباني کړې وي. ولې انسان چې کله د منۍ په صورت کې و دا د پلار په ملا کې ګرځېده، بیا چې کله حضرت صاحب د مور خېټه دپاره سورلي وه، بیا چې کله دی پیدا شو تر 2.5 کاله پورې 3 کاله پورې د مور غېږ د دې دپاره سورلي وه، بیا د هغې نه بعد د پلار سټ د دې دپاره سورلي ده، بیا د هغې نه بعد په وچه کې سایکلې موټر سایکلې او ټرکټرې او ټرکونه او بسونه دا موټرې دا د ده دپاره سورلي وه، او په دریاب کې کشتۍ لانچونه موټر لانچونه او همدقرنګې بیړۍ بحري جهازونه دا د ده دپاره سورلي وه، په هوا کې جهازونه سورلي وه. زما دا انسانان خو په پیادت لو باندې بلد نه دي، دغه سورلی ورته حاضرې کې چې په دې باندې سواره قربان شمه زما میدان حساب کتاب میدان ته راشي. دا حضرت صاحب دا زموږ او د ستاسو دپاره ډېره لویه فایده ده. خو زموږ اوس مې ته خبره خلاصه کړله چې زموږ او د ستاسو حضرت صاحب یقینونه کمزوري شوي دي، ایمانونه زموږ او د ستاسو کمزوري شوي دي. الله پاک شکور ذات دی، قدردان ذات دی. الله پاک ته زموږ او د ستاسو واړه اعمال دا ډېر زیات خوښ دي. اگر که الله پاک انتهایی پاک دی، الله پاک انتهایی اوچت ذات دی، موږ او تاسو کو کم اعمال کوو اگر چې موږ د دې قابل یو چې الټه ور باندې موږ او تاسو ته سزا میلو شي، موږ به سوی زمونږ به مونځ سي، موږ به سوی زمونږ به خیراتونه سي، موږ به سوی زمونږ به اخلاص سي. خو بیا هم الله پاک دومره قدردان ذات دی چې په دې باندې موږ او تاسو له ثوابونه راکوي، په دې باندې موږ او تاسو له اجرونه راکوي. پخوا به داسې وه
مولانا روم رحمه الله یو زبردست واقعه را نقل کړې ده. پخوا به داسې وه چې حضرت صاحبه د بادشاهانو له به خلکو تحفې وړلې. ښه بادشاهانو د رعیت د خوشحالولو کوشش به یې کوو چې رعیت خوشحاله کړو. اوس خو ترتیب جدا دی، هر سړی وایي چې د قوم نه کولمه وي نستله. او نو په دقسې انداز باندې نو هر سړي به دا غوښتله چې زه داسې یو تحفه ویسم بادشاه ته چې هغه دا تحفه خوښه شي، نو ما له به انعام راکړي او ما ته به چې کومه زما د غریبي به ورباندې ختمه شي. نو همدقسې د بغداد یو بادشاه و. اوسنو بادشاهانو په شان بادشاهان نه چې لږو لږو وړو وړو ملکونو بادشاهان به و، د نیمې دنیا بادشاه و. نو د بغداد په یو بانډه کې یو بانډیچي اوسېده. هغه هم سوچ وکړو چې حضرت صاحب کو د باچا له مې چېرته داسې یو تحفه ویړله او دا تحفه یې رانه قبوله کړله او خوښه یې شوله، نو زما د زندګي به ورباندې بدله شي. نو راغی خپلې ښځې ته یې وویل چې بیبي داسې یو سوچ مې پیدا شوی دی، د ستا پکې څه مشوره ده، څه شته نه؟ څه داسې ویسو چې دا د بادشاه خوښ شي او زمونږ دا تحفه یې کو قبوله کړله، موږ له به انعام راکړي، زمونږ د زندګي به ورباندې ښه شي. ښځې خو همداسې ښېښې مشورې بیا ورکوي. هغې ورته وایي چې موږ سره خو نور څه نشته، خو زموږ دا کوي دا اوبه یې ډېرې زیاتې خوږې دي، نو د دې نه به یې ښایسته منګې ډک کړي او دا به ورله ویسي. هغه سوچ وکړم باندې چې سوچ یې وکړه. هغه وایي چې ټیک ته بس هغه زبردست یو منګی یې ورنه ډک کړه او سر یې ورباندې ښه کلک کلک وتړه. او دې ځنه هغه وخت کې خو دا موټرې او جزونه دا شیان نه وو، نو هغه خو څو ورځې سفر به و. نو په دغه بنیاد باندې سر یې ورباندې کلک بند کړه. نو بیا څه منګی یې په سر باندې کېښوسته و حضرت صاحب روان دی روان دی روان دی. 3 ورځې 4 ورځو کې بادشاه ته ورسېده. بادشاه دربار ته چې ورسېد، بادشاه ته یې وویل چې بادشاه سلامت، یو تحفه مې درله راوړې ده. هغه ورته وویل چې څه شي تحفه دې راوړې ده؟ داسې تحفه مې درله وایي راوړې ده چې تا به چېرته هم نه یې کتلې، داسې ناشنا تحفه مې درله راوړې ده. وایي څه دې راوړي دي خیر؟ وایي داسې خوږې اوبه مې درله راوړي دي چې تا به چېرته هم نه یې څکلې. بادشاه ورته وایي چې صحیح ده، منګی را دننه کې. چې منګی را دننه که دا اوبه چې کله بندې شي او سر ورباندې بند وي، دا یو بدبویي پیدا کوي او بیا چې دا نور هم ورباندې لګېږي او په لاره کې ورباندې دا دوړ هم لګېږي، نو نور هم قربان شمه څه وه څه د ده سر ګرمایه شو، نو ښې دا اوبه چې کومه ده بدبوداره کړې وې. نو هلته چې ورسې بادشاه وویل چې دا سر ته کولاو کې، چې سر یې ورنه کولاو که ټوله کمره د بدبویۍ راډکه شوله. بادشاه وویل چې سر ورباندې بند کې. سوچ یې وکړه چې د دې غریب عمده اخلاص و، د دې غریب عمده وس و، بس راوړله راته. نو د هغه بلکل دومره خوږې اوبه وایي ما چېرته په ټول عمر کې نه دي لیدلې، دومره پاکې اوبه ما چېرته په ټول عمر کې نه دي کتلې. ډېر زیات صفتونه د هغه اوبه ورته وکړل. د هغې نه بعد هغه خپلو نوکرانو ته وویل چې دا اوبه چېرته سیټ ته واړوې او همدا منګې ورته د سرو زرو پیسو نه او اشرفو نه ډکې، د سرو زرو پیسو نه ورته همدغه منګې دوباره ډک راوړه ورنه وولی کړ. هغه سم خوشحاله شه. هغه وایي چې سمې اوبه مې وایي که نه، قبول یې کړه، کار سم شو. د هغې نه بعد چې کله دی واپس ته، نو یو نوکر یې ورسره کړ، ورته ویې ویل چې کله ته ځې دې بوزې ځي کلي ته، نو ته د دریای دجله د دې په دې غاړه باندې یې بوځه. دجله یو لوی نهر دی او مزیدار خوږې اوبه دي، په دې باندې خوشې کړه. چې په هغې باندې روان کړ، چې ویې کتل هلکه دا وایي څه دي؟ دا وایي اوبه دي، خو وړه بنډه کې اوسېدلی و او خو بار څه دنیا یې کتلې نه وه چې دا لوی نهر یې وکتل. وایي داسې دي، دا وایي اوبه دي که نه؟ نو هغه ورنه یو جام را ډک کړ چې دې لږې وڅښه او خوا به خلکو دا بیرونه دا اوبه څښلې. اوس خو دا ګټلې ور خلاصې دي، شی خراب کړ. نو هغه حضرت صاحب چې هغه اوبه یې وڅښلې وه چې ماشاءالله دا خو ډېرې زیاتې خوږې اوبه دي. ځان سره سوچ وکړه چې و حضرت صاحب زه بالکل د عذاب مستحق یم چې مال عذاب را کړی وي، خو د هغې باوجود بادشاه سره الله خو کې مال عذاب را نه کړ او الټه انعام یې را کړ. دقه ځای کې مولانا روم رحمه الله وایي چې زمونږ او د ستاسو دا اعمال دقه د سقا اوبو حیثیت لري. الله جل جلاله انتهایي پاک دی، الټه چې موږ له په دې باندې سزا راکړي نو قربان شمه بده مني، خو الله پاک بیا هم ورباندې موږ او تاسو له د سرو زرو او د سپینو زرو او د نیکو او د رحمتونو باران الله پاک موږ او تاسو باندې کوي. یا چې کله بادشاه ته تحفه ویړلی شي که نه، بادشاه هغه تحفه سنبالوي نه چې دا ځان سره سنباله کړي، هغې باندې لاس کېږدي او ورته وایي چې ته محتاج یې، دا ته واپس ځان سره کور ته ویسه، زما خو هر یو شی ډېر دی. نو
نو همدقسې چې ته لاړلې د قربانۍ څاروی دې واخیسته او را دې وسته و حضرت صاحبه حلال دې که د الله پاک په نوم باندې دې ذبحه که نو قربان شم الله پاک د خپل شان مطابق په صفت لایقه سره الله وایي ما قبول که اوس قربان شمتې په خپله باندې وخوره په خپلو بچو باندې وخوروه په فقیرانو او په غریبانانو باندې وخوروه و حضرت صاحب قرباني یو عظیم عبادت دی الله پاک په موږ او تاسو باندې راوسته خو مسلمانانو وروڼو د الله پاک احکاماتو ته د الله پاک چې کوم حکمونه موږ او تاسو ته رالیږلي و حضرت صاحب دې ته ګوره بانې مه جوړوئ چې په چا باندې قرباني واجبه ده او د قرباني وکړي رسول الله مبارک وایي چا چې قرباني په چا واجبه ده او قرباني ونه کړله فلا يحضر مصلانا زمونږ عیدګاه فلا يقربن مصلانا په بل روایت کې راځي و حضرت صاحب زمونږ هغه عیدګاه او زمونږ د اختر لمونځ کولو ځای ته دا حاضرېږم نه دومره لوی وبال دی قرباني په چا باندې واجبه ده ځان سره یاد وساته چا سره چې 52 تولې چاندي پرته ده په هغه باندې قرباني واجبه ده چا سره د 52 تولو چاندي قیمت دی نن سبا تقریبا 4.5 لاکھ روپو ته رسیږي و حضرت صاحب په هغه باندې قرباني واجبه ده چا سره چې خالصه سونه ده 1 روپۍ مو سره نشته یو سولې مو سره د سپینو زرو نشته 7.5 تولو ته چې ورسېږي سونه هغې نه بعد به ورباندې قرباني او زکات دا واجبېږي دې نه کمه بیا ورباندې نشته خو یو مسله ځان سره یاده ساته چا سره یو توله سونه ده یو ورسره د سپینو زرو والی ده یو ورسره د سپینو زرو ګوتمه ده نغد ورسره پیسې دي بیا به حضرت صاحب دا سونه قیمت ته راوړي نو چې یو توله په 15 لکه روپۍ شوله چې یو سولې او یو سولې د سره د سپینو زرو شو او په 1500 روپۍ شو 5,500,000 روپۍ شوې د سره په 4.5 لکه روپۍ باندې قرباني واجبېده اوس په در باندې قرباني ګوره واجبېږي خیال کوئ دا ښځو ته ګوره دا ښځې نه دي سونې هم جمع کړي دي او پیسې هم جمع کړي دي بیا نه زکات پیژني او حضرت صاحب نه قرباني پیژني لویه د وبال خبره ده لویه د عذاب خبره ده بیا وایي چې ما سره خو سونه شته خو نغدې پیسې زکات وایي زه د څه نه ورکړم ما څه خو دومره پیسې وایي نشته چې زه د زکاتونه ورکوم ما څه خو دومره پیسې نشته چې زه د دې نه قرباني وکړم همدغه امیل نه دی و حضرت صاحبه شی کټ کوه او قرباني ورباندې کوه همدغه امیلونو نه دې لږ لږ کټ کوه او زکات ورکوه ولې دا د ستا د آخرت مسله ده حضرت صاحب دا د دنیا یا به دنیایي ښېګڼې لټوې خو د آخرت په د لویه زندګي برباده شي الله احکاماتو سره ټوکې مه کوئ الله احکاماتو باندې قربان شم مذاق مه وړوئ الله پاک چې کوم احکامات په موږ او تاسو باندې لازم کړي دي په دې کې بې شمېره پیدې دي په دې کې زموږ او د ستاسو دنیایي ګټنده او قربان شمه د آخرت ګټنده پکې یو سړی غریب دی د هغې باوجود بیا هم قرباني کوي د هغه دپاره نور هم قربان شمه د فضیلت خبره ده مبارک دي چې د هغه دپاره الله پاک موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب